اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو سره په پروګرام د شریعت په رڼا کې ستاسو سوال او د هغې ځواب په هغې کې ستاسو سره مخامخ یم. امید لرم چې ښه به یې انشاءالله ټیک ټاک به یې په صحت او په عافیت باندې به یې. ګرانو کتونکو ناظرینو د ستاسو د کتونکو د طرف نه په زموږ ته په واتس اپ په ذریعه باندې په دغه پروګرام کې یو څو سوالات خلکو رالیږلي دي. ان شاء الله تعالی د هغې جوابات به ورته کوم او څنګه چې په هغه مخکې پیرو باندې کسان دي، ناظرین دي، کتونکي دي، اهم سوالات کا همدغه رنګې په دې پیره باندې هم چند اهم سوالات کړي دي. د هغې به ان شاء الله تعالی جوابات ورکوم. امید دی چې تاسو به دا سوالات او جوابات هغوی ته د شیر په ذریعه باندې ان شاء الله تعالی ورسوئ چې هغوی ته ورورسي. ستاسو کتونکو هم کیدای شي دا سوال په ذهن کې ستاسو مسایل به هم ورسره ان شاء الله تعالی حل شي او چې چا سوال کړی دی هغوی ته به هم دا جواب د ستاسو شیر په ذریعه باندې ورورسي. دا زموږ یو ورور دی په سوال کوونکو کې، ناظرینو کې، کتونکو کې، نواب شاه ورسکروډ درمنګونه، هغه یو سوال کړی دی. نواب شاه صاحب سوال دا خبره ډیر اهم سوال یې کړی دی. سوال یې دا کړی دی چې مونږه په ایزی پیسه باندې دا کوم مونږ یو بل ته پیسې ټرانسفر کوو رالیږي. تقریبا اکثر خلکو سره د ایزی پیسه اکاونټ دی په موبایل کې، یا جاز کیش دی وغیره، یا بل داسې اکاونټونه دي. خو د تپوس د ایزی پیسه کړی دی چې کله مونږ ته پیسې څوک راولیږي ایزی پیسه باندې ولاړ شو، مونږ یو دکان لاو ایزی پیسه والا نه دا پیسې مونږ خپلې راوباسو، نو په هغې باندې مونږ تقریبا د هر 100 روپو 1000 په سر باندې څوک 10 روپۍ اخلي کټوي، څوک 60 روپۍ کټوي، څوک 10 روپۍ کټوي. نو آیا دا مونږ چې ایزی پیسه والا نه پیسې خپلې راوباسو، مونږ نه دا اضافي 10 روپۍ اخلي دوی، آیا دا هغوی دپاره جایز ده که نه؟ او مونږ دا کار وکړو که وې نه کړو، مونږ خو په دې کې څه ګناهګاریږو نه. نو دا سوال یې کړی دی. ګورئ کتونکو، دا چونکې زمونږ او ستاسو د روزمره د هر انسان ضرورت دی یو ایزی پیسه باندې پیسې لیږل وغیره، نو دا سوال جواب عام دی. دا په غور باندې واورئ چې تاسو هم د ګناه نه بچ شئ، هغه خلک هم د ګناه نه بچ شي. اصل کې خبره دا ده، دې کې یو څو صورتونه دي. تاسو به دې خبرې ته خیال کوئ چې دا کوم یو انسان ایزی پیسه والا تاسو له پیسې درکوي، نو دا گویا کې د دغې کمپنۍ یو نماینده دی، دغې کمپنۍ یو نماینده تاله پیسې درکوي. نو اوس په دې کې دا خبره یاد ساتئ، که چرته دغې کس لا ایزی پیسه والا انسان لا کمپنۍ د طرف نه هغه ته پیسې میلاوږي، چې مثال کې طور په تاله کسټمر راشي، تا هغه له پوره پیسې ورکوه، مونږ به تاله پیسې درکو، هغه ته پیسې میلاویږي، کمپنۍ د طرف نه ورته مثال کې طور په میلاویږي. بیا دغه انسان ایزی پیسه والا انسان چې کوم دی، دا دغه کسټمر نه اضافي چارجز چې کوم دی، اضافي پیسې دي، دا تر نشي اخیستی، په دې شرط باندې چې کمپنۍ والې دله ورکوي. دویم نمبر صورت پکې دا دی که چرته کمپنۍ والې نه وله ورکوي مثال کې طور په، نو بیا به داسې کار کیږي. دا خبره په غور واورئ، که چرته دغه ایزی پیسه دکاندار چې کوم انسان دی، د دپاره به کمپنۍ چې کوم ریټ مقرر کړی، مثال کې طور په کمپنۍ ورته ووایي چې یاره کسټمر چې راځي هغه نه ته په 100 روپو باندې 10 روپۍ اخله، یا په 100 روپو په سر باندې تر 60 روپۍ اخله. نو که مثال کې طور په کمپنۍ دله پیسې نه ورکوي، خو کمپنۍ د طرف نه دته یو ریټ متعین دی چې ته به کسټمر نه چې دی 100 روپو په سر باندې 500 روپو په سر باندې د 10,000 روپو په سر باندې دومره روپۍ اخلي. په دې کې هم بیا د دکاندار خیال وساتي چې د هغې کمپنۍ د طرف نه چې کوم دته کوم ریټ میلاو دی، هغې نه زیاتې روپۍ دی کسټمر نه نشي اخیستی، او چې څومره ورته هغه مقرري کړي اخیستی شي. که مثال کې طور په نه کمپنۍ طرف نه ورته میلاویږي، نه ورته کمپنۍ داسې څه هغه مقرر کړی دی چې ته دومره پیسې اخله او دومره ما اخله، داسې څه خبره نشته. دکاندار یا خپل د طرف نه 100 روپو په سر باندې 10 روپۍ 60 روپۍ داسې اخلي. نو د دې خبرې جواب د شریعت په رڼا کې دا دی چې دا دغه ایزی پیسه دپاره بالکل جایز دي، اخیستی شي. دې کې نه دا کسټمر څه ګناهګار دی او نه هغه انسان څه ګناهګار دی، بالکل ایزی پیسه. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ایزی پیسه والا دا انسان چې کوم دی دا تاله سهولت درکوي، دا ستاله سهولت درکوي، دا تا مصیبت او مشکل او تکلیف د ختموي، او سرویس ته تاله هغه درکوي، او هغې په سر باندې دغې سهولت چې تاله درک هغې په سر باندې تانه 10 یا 60 روپۍ چې کوم دی هغه کټ کوي یرنه. نو بالکل دا ایزی پیسه والا دپاره جایز دي، په دې کې هېڅ خبره نشته شرعاً. نه ته پکې کسټمر پکې ګناهګار دی، نه هغه پکې ګناهګار دی. خو دومره قدر خیال دا وساتي چې دغه ریټ اول نه چې یا پیسې راویستې نه دي، پکار ده چې اول نه ریټ متعین کا.
یعنی دا کسټمر هغه ته ووایي چې یاره ته په 100 روپو باندې څومره پیسې ته کټې، ځکه چې بیا وروستو داسې شي چې هغه تپوس ونه کا او هغه بیا 100,000 روپۍ راوباسي او په 100,000 روپۍ باندې د هغه ریټ لږ تیز وي، زیات وي، بیا منځ کې چې دی نو جنګ جګړه او اختلاف او دا پیدا کېږي چې تا زیات یې او بیا هغه ورته وایي چې تا به تپوس کړی وی یا تا لاړ شه بل ځای کې راوباسه، بیا مه راځه، نو هسې اختلاف راځي. چې کوم یو انسان دا پیسې راوباسي نو اول نه د هغه کس ته ووایي چې ته 100 روپو په سر باندې 100 روپۍ ته کټې، چې سره جوړ شي او بیا دا کس ورته وایي چې بالکل ماله 10,000 روپۍ راوباسه ایزي پیسه نه ورې کا او دا دکاندار هغه نه څه پیسې واخلي، بالکل جایز دي، په دې کې هېڅ شرعاً څه قباحت نشته، بالکل حلالې پیسې دي.